کله چې الله جل جلاله دغه دنیا پیدا کړله او په دا دنیا کې انسانان پیدا کړل، نو الله جل جلاله د اول نه د دغه انسانانو د تربیت لپاره انبیاء کرامو سلسله شروع کړله. الله جل جلاله دغه سلسله د حضرت آدم علیه السلام نه شروع کړله او تر آخره پورې، تر کومه پورې چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نور راغله، دنیا ته مختلف انبیاء کرام علیه السلام را لګل. بیا په آخره کې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله جل جلاله دغه دنیا ته راولګلو او د هغه نبیانو او د رسولانو چې کومه سلسله وه، هغه سلسله الله جل جلاله په خوږ نبی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې تمام کړله. اوس الحمدلله زمونږ تاسو ټولو دا عقیده ده چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله آخري پیغمبر او نبی دی. ادنه بعد بل پیغمبر بل نبی به حیثیت نبی دنیا ته نه راځي. کم کسان چې ادنه پاس د نبوت دعوا کوي دا دروغجن وي، دا کذاب دي، دا واجب القتل دی. زما عزتمند رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پاس مسیلمة الکذاب دروته او د نبوت دعوی وکړه او خلکو له دا خبره وکړه چې زه الله پیغمبر یم، نعوذ بالله من ذلک. او ډېر خلکو دا غسر له خبره ومنله او ډېر خلک دا هغه تابعدار شول او ځان نوې شیونه جوړول. د قرآن عظیم الشان چې کوم آیتونه مبارکه دي، هغه آیتونه مبارکه غوندې خبره ویزان راغونډه کړل وی چې ما ته هغه وحی وشوله. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا هغه په خلاف باندې جهاد اعلان وکړ او تمام صحابه کرام په دوه باندې اتفاق وکړ او هغه خلاف جهاد وکړ. او بیا حضرت وحشی رضی الله تعالی عنہ په دا جهاد کې شریک شوی او مسلمانانو په صف کې، او دا مسلمه کذاب چې ګنده واجب القتل وو او قتل یې کړ، جهنم ته ولګو. نو ما عزتمندو په دا جنگ کې په دا جهاد کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په ختم نبوت عقیده باندې ډېر لوی لوی صحابه کرام شهیدان شو، خپل ځانونه قرباني ورکړلې. نو ما عزتمندو تر قیامت پورې موږ دا عقیده چې قیامت پورې بل پیغمبر د دنیا له نه راسي او چې کوم کس دا دعوا کوي نو موږ د هغه په خلاف راوچتي. موجوده تاسو ته پته ده قادیانان زموږ په ملک کې په مختلفو طریقو باندې د خپل دین پرچار شروع کړی او خلک په مختلفو طریقو باندې د اسلام نه اړوي. اوس یو څو ورځې مخکې خبره ده، داسې یو هفته دوه هفتې مخکې خبره ده، ما له چا یوه ویډیو راولګله. نو هغه ویډیو اوږده ویډیو وه، په جومات کې د نکاح پروګرام شروع و، نکاح پروګرام و. نو دوه علما ورته بیا غوښتي وو او چې کوم کسان نکاح له راغلي وو، کوم د نکاح طرف نه راغلي وو، کوم هغه زلمی وو، کوم د هغه زلمي ورور وو، کوم د هغه زلمي رشته داران وو، نو ښکلې ګیرې یې بهترین شکل صورت کې وو. خو هغه عالمان چې کوم دوه راغلي وو هغو پسې معلومات کړي وو دغه ټول قادیانان وو او د یو مسلمان خور سره نکاح پروګرام وو او ښې خرچې پکې شوې وې. پنجاب کې خو په لور باندې خلک ډېره غټه خرچه کوي، موږ دلته خو په لور باندې خرچه نه کوو، خو پنجاب چې کوم خلک دا په لور باندې ډېره خرچه کوي، د واده انتظاماتو ته ډېر کوي. نو هغه نکاح خو یې ته منسوخه کړله او ته ختم یې کړه پروګرام، نکاح خو یې ونه شوله. اصلي و چې د دو کوشش کولو چې بس ځان خالي خلاص کړو. هغه علما ورته ویل چې پرېږدو نه یاستئ، تاسو دوکه کړې ده، په تاسو باندې موږ کیس جاري کوو. تاسو د مسلمانانو څخه څنګه دوکه وکړله چې ځان مې ته مسلمان ظاهر کړی دی، خپل ځان مې ته نه ښیلی چې موږ قادیانان یو، تاسو مسلمان سره نکاح کوو، مسلمانې ښځې سره نکاح کوو. زما عزتمندو په مختلفو طریقو باندې لګیا دي او زموږ مسلمانان د ګمراه کېدو کوشش کوي.
رسول الله مې واقعیا مخکې بیان کړی و، ما یو ملګری و، دا دنیا د فتنو نه ډکه ده، بیا په غټو فتنو کې زنانه ټول نه غټه فتنه ده. الله پاک دې موږ ټوله حفاظت ته نه وکړي. دا ملګري ما ته خپله کیسه کوله چې ما د یوې ویړې کې سره انډیوالي شروع شوله، و هغه انډیوالي مې سره دومره مخکې ورسېدله چې ما د هغې سره د واده کولو پوخ عزم و اراده وکړه چې زه به دغې ویړې کې سره بس واده خامخا کوم. نو ما هغې ویړې کې ته دا پیغام ورکړلو چې یاره زه تاسو سره د واده کولو اراده لرم، زه تاسو سره واده کوم چې دا رشته مې سره مضبوطه شي. وایي منځ کې ډېر وخت تېر شوی دی، دغې ویړې کې ما دا وویل چې زه تاسو سره واده کوم، خو په یو شرط باندې، په خپلې مینې محبت په چاړ کې ګیر کړی سړی، او بیا دا ځوانان خو بې ادبي یې معافي، خو چې ښځې وویني بیا د نه ایمان هر څه نه خطا وي، بیا ګډوډ شي، بیا بېلیارې شي. نو دغه ته یې وویل چې زه تاسو سره واده کوم، خو لیکن یو شرط دی، دا چې زه قادیاني یم، ته یې راسره قادیاني کېږي، نو بیا سره واده کوم، خو که دغه شرط نه قبلوې نو زه تاسو سره واده نه کوم. اوس ډېر ځوانان دغه دنیاوي دغه مصنوعي مینه کې راګیر شي او بیا د ایمان نه پسې خلاص شي. څوک د دنیا په مینه محبت کې ګیر شي، د ایمان نه خلاص شي. څوک بیا دغه زنانو په چال کې راګیر شو، د ایمان نه خلاص. نو الحمدلله ثم الحمدلله، یقین وکړه اوس چې ووینم زړه مې ډېر خوشحال شي. په مخ یې ګیره نه وه، خو لیکن د نبي علیه الصلاة والسلام سره مینه محبت دومره و او غیرت پکې دومره و چې فوراً یې هغې ښځې راوویل چې بس نن ما ورته ملاقات، آخري ملاقات نن نه پس زه ورته سره رابطه نه کوو، بس تا خپل کار دی او ما خپل کار دی. البته شرط یې ته ګډه که ته ما سره نکاح کول غواړې مسلمانه شه چې زه د ځان ته په نکاح کوم، او دغه خبره ده، نه منم او نه دی اورم. اوس دا ایماني غیرت په کار دی چې په موږ ټولو کې موجود وي، او په کار دی چې زموږ ځوانان دغه عقیدې نه خبر وي. موږ سکولونو له ولګو، کالجونو له ولګو، هلته په سکولونو په کالجونو کې مختلف قسمه خلک ناست دي او زموږ ځوانان عقیدې مختلفو طریقو باندې خرابوي، بربادوي، موږ ته نه خبره موږ نو. نو په دا عقیده باندې په کار دی چې زموږ ځوانان، زموږ مشران، زموږ کشران، زموږ نارینه زنانه ټول په دغه عقیده باندې خبر وي، ټول به باندې پوه وي چې نبي علیه الصلاة والسلام د الله آخري پیغمبر دی. کم ټیم چې د هندوستان داور و، په هندوستان کې د قادیانانو یوه ډله راووتله او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په شان کې ګستاخي شروع کړلی و، مختلف قسمه. ګوره د نبي علیه الصلاة والسلام په شان کې چې کله ګستاخي کېږي نو په کار مونږ ټولو له ده، که مونږ کې بریلیان وي، که پنجپیریان وي، که وابیان وي، او که دیوبندیان وي، او که د پی ټي آی وي، او که د جمعیت وي، او که د نیشنل پارټي وي، او که د هرې پارټي وي، په دې ټیم کې دغه پارټي او د ټیم کې چې کوم دغه عقیدو مختصر چې کوم اختلاف دی دا به سیټ ته ګرځي او ټول اتفاق کوي او داسې خلکو په خلاف یې راوچتېږي او جهاد به کوي. بس مونږ خو هسې عجیبه نظام کې راګیر شوي یو، الله رحم وکړي. ځکه دا واقعه بیانوم، بیا ته زه د موجوده حالاتو متعلق خبرې ته کوم. نو یو هندو راوچتېږي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخی کوي. نو مسلمانان راوچتېږي، د حکومت نه مطالبه کوي د خبره چې دغه کس ته سزا ورکړل شي، دغه کس د موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخی کړي. راجپال نامه و هندو، احتجاجونه وکړل، تقریرونه شروع وي. یو کمزوری کس دی، نه یې چېرته جومات هسې لیدلی دی چې نه یې هسې منځونه ډېر کړي دي، نه یې په مخ ږیره شته دی، ترکان و هغسې تېرېدلو وه، جلسه یې ولیدله، نو جلسې له ور نږدې شولو چې خلک راغونډ دي. نو تقریر یې واورېدلو او تقریر کې دا خبره واورېدله چې فلانکي هندو زمونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي کړې ده. دا چې دا خبره واورېدله چې و دغه کس څنګه زمونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخي کوي، تللی دی فوراً او یو خنجر یې اغوستی دی
د انګریزانو حکومت ته انګریزانو ډېره سکیورټي ورکړې یې هندولا خپل دکان کې ناست دکان کې کتابونه خرڅوي او سکیورټي خو مضبوطه ده نو د په مخ ګیره نشته دی نه داسې شکل صورت کمزور غوندې خنجر وسراو باندې داسې په ویرا توکل په الله یې وکړو نو انګریزانو ما سره توجه ورنه کړل ځکه چې انګریزانو خو دار دغه خلکو نه چې ګیره یې وو مجاهدین یو نه راځي نه خو نه راځي چې خو عام کاست دی د جرګله دکان لا دکان کې کتل خنجر والا دی او خو صحیح والا چې بهر وروته به سوچ وکړو چې اسه نه مړ نه وي ما سم زخمی کړي ورنه وته خیرت منان یو کړو چې څه نه زیات اورساو چې فوجو کتل ویني شه سړی ونیولو جیل ته یو نن مې یو تقریر اورېدلو وای دی چې کله جیل ته بوتلو نو آلته چې کم حکومت وو هغه په دا ډارېدل چې اسنه مسلمانان دغه جیل دیولونه مات نه کی او دل ته را نشي او دغه سړی له مونږ ونه باسي وای دی وجه نه هغه چې کم دی بل ځای له بوتلو اراده وکړه چې میاوالی طرف ته بوزو او هلته په غټ جیل کې اچو میاوالی کې یو بزرګ او داسې بزرګ چې په ټول عمر کې چا سره خاص خبرې نه وکړي چې خبرې نه اورېدلې بس خاموش طبیعت انسان نه سی وجرو کې خبرې کړي نه داسې په مجلسونو کې خبرې کړي ګونګای نه خو خبرې نه کولې کله چې هغه ته پته ولګېدل چې دا غازی المبین د نبی علیه الصلاۃ والسلام په ناموس باندې غیرت کړی او دغه هندو یې ځای ته رسولی مړ کړی دی دا یې د زمونږ علاقې له راولي نو جارو یې راواغېستل او بهر سړکونه یې صفا کول او د غازی المبین په باره کې زنده‌باد نارې وهلې نو خلکو ویل چې اوسه پورې خو موږ ته په خبرو نه یې لیدلی اوس چغې وهې ماشاءالله سره ویلې چې مخکې خبرې بې مقصده وې اوس د هغه کس په باره کې چغې وهم چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم عاشق دی او جاري راغستې سړکونه یې پاکول چې په سړک باندې اوس د رسول الله عاشق تېرېږي بهرحال دا په جیل کې وخت تېرېږي یو شپه په خوب کې ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په خوب کې زیری ورکوي وایي ته نن ورځ روژه ونیسه سبحان الله ته نن روژه ونیسه روژه یې په دنیا کې ونیسې او موږ په جنت کې انتظار کوو روژه ماته ویله موږ سره په جنت کې وکړي صبحي ډېر زیات خوشحال و کوم خلک ملاقات ته راغلي خلکو ته پوښتنه وکړله چې ماشاءالله ته خو نن په مخ ته خندا اثرات یا خوشحالۍ اثرات نو خوب یې ورته بیان کړو او په هغه ورځ باندې بیا پانسي شولو د شهادت لویه مرتبه ورته الله پاک ورکړه دغه شهادت لویه مرتبه ورته الله جل جلاله په کومه خبره ورکړله چې د نبي علیه الصلاة والسلام په شان باندې غیرت وکړو زما عزتمندو نن زمونږ په مال کې کله څوک راوچتېږي د پیغمبر په شان کې ګستاخي کوي کله بل په غیرت راوچتېږي زمونږ پیغمبر په شان کې ګستاخي کوي خو پکې ګونه زما عزتمندو مونږ هم ډېر بې غیرته شوي هغه بې غیرتۍ آخري درجې ته رسېدلي یو بس دومره ایمان راکې پاتې دی چې خالي راوچت شو احتجاج وکړو نو احتجاج حل دی احتجاج خو حل نه دی که دا احتجاج حل وای ټیک د احتجاج هم یو طریقه ده دا نه هم چې احتجاجونه خلک نه کوي زور په ورتي وکړو مطلب دا هم خدا هغه کمزورې درجه ده اعلی درجه ته شی اعلی درجه ده غازی خالد نامه خو اورېدلې وه ځوانانو ته یاد دی یا نه یاد ده ورګړم دی که نه ټولو هېر کړو هغه وړوکی وړکی و وړوکی وړکی په مخ باندې یې ګیره سمانه راغلې هغه ته پته ولګېدله چې اوس خبره داسې نه چې که نه زه ته د سلونو کالو مخکې خبرې کوم 15 کاله هم نه یې تېر کړي 2-3 کاله به تېر وي زیات نه زیات او یو کس داسې د نبي علیه الصلاة والسلام په شان کې ګستاخي وکړله او دا ځوان وړکی وړوکی وړوکی راوچتېږي او هغه جهنم ته رسوي د نبي علیه الصلاة والسلام په شان باندې خپل ځان قربان کړلو اوس هم په جیل کې پروت دی
دا شانت ممتاز قادری نمان تاسو اوریدلی وي دا یو غیر سیاستدان سره سکیورټي کې وو پیسې ورکول تنخواه ورکول خو چې کله هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان کې ګستاخی وکړ نو خپل سکیورټي دی چې بعد راته وایي او مال دی چې کوم دی ولې چې ته موږ د پیغمبر په شان کې ګستاخی څنګه کوي حالانکه انجام د دوال نه پته او کمال او وستلو ما بس مرګ یې کینه به خامخا مړ کېږم خو خپل ځان قربان کولو او هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام دشمن جهنم ته ورسول زما عزتمند مونږ لا پکار دی چې روچت شو خصي او دا خلکو د خپل ماته کو چې دا کم خلک زموږ د پیغمبر په شان کې ګستاخی کوي یو کس لا صحیح سزا ورکړي یقین وکړي چې بل کس روچت نشي الا خو چې یو ګستاخی وکړي په پکې ګونه زما عزتمندو ګوره نبی علیه الصلاۃ والسلام د شان خبرې دي په دا کې خفګان خبره نه کوو الته سیاست خبره ته نه کوو عبدالشکور قادیانی چې کله د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان کې ګستاخی وکړه زموږ حکومت پاکستان هغه سکیورټي ورکړه بهاري ولا آسیا ملعونه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان کې ګستاخی وکړه زموږ حکومت تکړه شو لګي سکیورټي ورکړه بهار نه ولا نو دا نظام دی دا خو نظام نشو دا خو اسې غف شپ شو یو سړی ورچتی کې زموږ اسلامي ملک نامه اسلامي ملک ته یو کس روچتی کې زموږ پیغمبر په شان کې ګستاخی کوي او خاموش هیڅ هم نه کوي دلته دې خبره کوم دلته دا منبر باندې ځناسیا کما اوسه فوج په خبره وکړه جره فوج مثال داسې مزدګار بیا پته نه کمال عدالت په خبره وکړه چې عدالت داسې پته یې مونږ لګیږي دا تاسو مونږ وینو ټول نو فوج په خبره کیږي کا فوج په خبره وکړه حکومت راسی وړي دا نشان د عدالت په خبره وکړه حکومت راسی وړي هغه د پیغمبر په شان د ګستاخی وکړه خیر دې خبره نشته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شان د مال فوج نام پیدا دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شان د مال حکومت نام پیدا دی د مال ملک نه د ټول نه پیدا په کار راشي د موږ حکومت ټول نه پیدا په دا خبره وایي چې د پیغمبر په شان د ګستاخی کې ټول وایي چې دی چې موږ سره احتجاج کوم نه پرې چې موږ احتجاج پر خبره کوله چې بس په ټي وي کې راځي چې احتجاج ما کوو سره بس پانسي شو خبره ختم شو نو چا نه کوله نو موږ تاسو له پکار د دې زما عزتمند خبرې ډېرې دي مختصر کوم یې ته څومره ګورو سوالونه ډېر کړی دي بیا غو جوابونه دي مختصر کوي دا چې زما عزتمند چې موږ تاسو له پکار د دې چې موږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره صحیح مینا محبت وکړو عملی تور باندې مینا محبت وکړو چې موږ عمل داسې وي چې هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره د مینې اظهار وشي او دا ځان د زما عزتمند او د ختم نبوت په عقیده باندې موږ ټول خپل ځوانان مشران کشران ټول خبر دی باره کې اکثر ځکه پروګرامونه کېږي نو زه تاسو ته اعلان وکړم یا نور داسې ملګري کوم اعلان وکړي ته پکار دی چې موږ دغه پروګرامونو ته ځان ورسوو ډمانو له هر ځای نه خلک ځان رسوي څلور ګنټې پنځه ګنټې ډمانو ته اجراګانو ته ناستای کوو خبره به په ځان رسوو خو که خبره د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ناموس راشي نو بس موږ په خپل کورونو کې نه سوچ دا مړه په څومره خبره نه بس کیږي وي حالانکه په کار دی چې موږ په دغه مجلسونو کې ځان شامل کو قبل فرض د قیامت پورې زمونه پښتنه وشول نو ما تاسو ته خبره وکړه چې احتجاج به حل نه خو احتجاج کم سے کم غادنه درجه پیدا کړي اوس که قیامت پورې موږ پښتنه نبی علیه السلام وکړه چې تا ما ناموس ته پاره څه کړه نو موږ څه کړه کوئی څه نه کړ نه هغه پر خپل ځانونو نوینه او بیا ولا نه خپل ځانونو خو لا او بیا ولا نه خپل ځانونه ستړي کړو نه خپل پیسې ولا گاو نو کوشش وکړو د مې ځکه نو کلم چې داسې حالات راشي هر قسمه قرباني ته ځان تیار ساتو الله تبارک وتعالى موږ په دغه خبرو عمل کولو توفیق نصیب کړي